بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه نهم نمبر سبق ته الدرس الثاني کې به ان شاء الله نن موږ تمرین کوو. موږ په درس الثاني کې هذه دغه سره د بیجان الفاظ سره مو لګو او هذه بیا د جاندار الفاظ سره مو لګو او بیا د هذه موږ د بیجان الفاظ سره تاسو کو ما هذه دا بیجان څه شي زه نو موږ ورته وبم دي هذه غرفتون دا کمره ده. بیا به د جاندار سیس باره کې تاسو کو من هذه دا سوکتی دا مؤنث سوکتا دا خزه سوکتا نو انت کې به ورته لګو هذه خادمتون دا نوکره ده. نو د جاندار او د بیجانو د پاره مونږه تاسو نه په هذه او من هذه او ما هذه سره وکړل. اوس په مونږ د سوال لا کړی دی وای دا الفاظ هذه سره ملاو کوي او وی وایي دا الفاظ هذه سره ملاو کوي او بیا وی وایي. نو غرفتون راکړي وای دا هذه سره ملاو کوي وی وایي. مروحتون راکړي نو موږ به دې سره ولیکو هذه غرفتون دا کمره ده او وقب پکو هذه غرفه دا کمره ده. بیا دې مروحه پکې دا وای نو دې سره هم د هذه لفظ استعمالوا ځکه دا هذه د مؤنث پر راځي او دا غرفه مروحه شجره مستره دا ټول مؤنث دي ځکه چې اخره کې ګول تا ده د کوم اسم په اخره کې چې ګول تا وي دا به مؤنث وي. نو هذه مروحتون دا یو پکې ده هذه مروحتون دا یو پکې ده هذه مروحه دا پکې ده او ګوره ورته هذه شجرتون دا یو ونه ده هذه شجره دا یو ونه ده هذه مسطره پیمانه ته وای فوټ ته وای چې کله موږ داسې کله کرخي وخو او دا غیر لپاره هغه فوټ کیدو او بیا هغه سره سیده کرخي وخو هغه ته مسطره وای. مونږ ورته په پښتو کې پیمانه وایو او فوټ هم ورته وایي فوټ. نو هذه مسطرتون دا پیمانه ده هذه مسطرتون دا یو پیمانه ده دا یو فوټه ده. بیا وایي هذه طلاستون دا یو جاړن دی دا بوټ چې په صفاکۍ هغې ته طلاسه وایي مونږ ورته جاړن وایو جاړن. نو هذه طلاستون دا یو جاړن دی هذه طلاستون دا یو جاړن دی هذه طلاسه دا جاړن دی. هذه تلمیذتون دا شاګرد ده هذه تلمیذتون دا شاګرد ده هذه تلمیذه دا شاګرد ده. ګورئ چې دا کوم بره تیر شو نو دا بیجان سیزونو بیجان نو د دې باره کې چې مونږ کله تاسو کو چې دا څه دي نو د هغې باره کې به مونږ بیا وایو ما هذه دا څه دي او ګورئ دا تلمیذه باره کې چې مونږ تاسو کو نو دا جاندار دی ښکته دا دې خوا ټول د جاندارو شروع شو. نو دلته کې ګورئ دې لپاره دا مؤنث دي خو دې لپاره چې مونږ هذه تلمیذتون وایو هذه تلمیذه دا یو شاګرد ده هذه تلمیذه دا یو شاګرد ده. نو چې اوس د دې باره کې مونږ تاسو کو دا جاندار دي د دې باره کې چې مونږ کله تاسو کو نو ما هذه سره باندې کو مونږ بیا وایو من هذه دا سوکتی نو مونږ وایو هذه تلمیذتون. بیا وایي من هذه دا سوکتی هذه استاذتون دا یو استاذه ده هذه استاذه دا استاذه ده. هذه خادمه دا هذه د ټول سره ملاو کوس هذه خادمه دا خادمه ده. هذه والده دا مور ده. هذه بنت دا جنۍ ده ٹھیک شو لکه مثال موږ لرا کړی هذه بنت لکه هذه بنت دا جنۍ ده ٹھیک شو. نو کله چې د جاندارو باره کې تاسو کو چې دا څوک دي نو موږ به بیا من هذه وایو او چې کله د جاندارو د بیجانو باره کې تاسو کو نو هغې باره کې به بیا موږ وایو ما هذه. نو دا بره راغلی د ما هذه والا جوابونه راکړي هذه غرفه هذه مروحه هذه شجره هذه مسطره هذه طلاسه. بیا د جاندارو راکړي هذه تلمیذه هذه استاذه هذه خادمه هذه والده هذه بنت ٹھیک شو. نو دا خو موږ لا اولنی سوال راکړو وای دې الفاظو سره هذه لفظ ولګوئ. اوس دویم سوال راکړی وای په عربی کې ترجمه وکړئ په اردو کې الفاظ راکړي دي وای د دې تاسو په عربی کې ترجمه وکړئ. نو لیکلي وای
و یہ کمرہ ہے دا کمرہ دا نو کمرہ مؤنث تا نو اغه د پر مون هذه استعمالو نو ګوره د دې جواب دے هذه غرفه هذه غرفه یا هذه غرفه دے راکړي و یہ درخت ہے دا ونه دا یہ درخت ہے دا ونه دا نو مؤنث تا شجره مؤنث تا نو غیر پر مون لیکو هذه شجره دا ونه دا ٹھیک شو دے راکړي یہ عینک ہے عینک دا چشمی دی چشمی دا سترګو باندې چې خلک اچي وای دا چشمی دی نو هغه ته نظاره وای نظاره نو هذه نظاره دا عینک دی چشمی دی بیا وای دا سیکل دی هذه یہ سیکل ہے یہ سیکل ہے نو موږ ورته جواب کیو لیکو هذه دراجه سیکل ته وای هذه دراجه دا سیکل دی دا دراجه لفظ مؤنث دی نو موږ ور سره هذه باور لیکو هذه دراجه دا سیکل دی هذه دراجه دا سیکل دی هذه دراجه دا سیکل دی دې لیکلي و یہ گلی ہے دا گړی دا ټیم قتل والا گړی وقت قتل والا گړی نو هغه هم مؤنث تا نو هغه پر موږ لیکو هذه ساعه هذه ساعه دا گړی دا بیا و یہ مدرسہ ہے دا مدرسہ دا یہ مدرسہ ہے نو موږ ورته په عربی کې لیکو هذه مدرسہ دا مدرسہ دا بیلکلی وہ یہ موٹر ہے دا موٹر دے نو موٹر تا سیارہ وای سیارہ نو موږ ورته لیکو هذه سیارة دا موٹر دے هذه سیارة دا موٹر دے هذه سیارہ دا موٹر دے بیا وای دا استاذہ یہ استانی ہے استانی دا استاذ تا وای نو دیر پر موږ لیکو هذه استاذة دا استاذہ دا هذه استاذہ دا بیلکلی و یہ سعیدہ ہے سعیدہ دا یو خزی نوم دے دا معشومی نوم دے یا دا خزی نوم دے نو یہ سعیدہ ہے هذه سعیدہ دا سعیدہ دا و یہ بچی ہے نو معشوم چی بھی کنا معشوم بچے نو اغتا طفل وی طفل طافا لام طفل او چی جنی وی ناغی سر صرف آخرہ کی گول تاو لگوا طفلہ نو هذه طفلة دا یو جنی دا نو منگ لے دا اردو کې وړې جملې راکړې وي وای دا تاسو د دې عربي ولیکئ نو دا دې راخته موږ له الفاظ راکړي وي دې سره هذه ولګوي او دې خو رااله د اردو وړې جملې راکړې وي وای دې سره تاسو د عربي جملې ولیکئ نو دا زمونږه په تمرین کې اول نمبر سبق ان شاء الله د پس په تمرین کې سبق نمبر 10 پوي او په تمرین کې به دویم نمبر سبق وي نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام